الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سورة البقرة سلورم حصہ بیان د انفاق فی سبیل اللہ تعالی کے وا سلور واړو یسو ته بیا اشاره کوي اثبات توحید، اثبات رسالت او جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا. اولا حصہ کے اثبات توحید قانون داده چې خيار سړی خبره کوي ناغه په آخر کې د خپل خبره، د خپل بیان، د خپل تقریر خلاصه وي. قرآن کریم هم دغه څه کوي. په دې صورت کې څلور مضامین اوس هغه څلور واړه مضامین بیا را مات کوي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اثبات توحید. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، اثبات رسالت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بیان جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. جہاد در باندې الله فرض کړی دی، نو الله چې طاقت درکړی دی ضعیف باندې په بیمار باندې نشتا. انفاق در باندې لازم کړی دی، نو الله چې مال در څخی. بیا په آخري دوه جملو کې بیا ټول صورت راغون کی. آخري دوه جملو کې انت مولانا، ته زمونږ معاون او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. یو ذکر کی بل په قیاس کی. فانصرنا علی القوم الکافرین، جهاد و انفاق. چې طاقت د انفاق راکا و امدادو که زمون په قوم کافرانو، نو په دوه جملو کې ټول صورت راغون کی. اول اثبات توحید. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ لگا اختیار دے دا چھ پردی و چھ خطا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، بسرګند وای تاسو چې تاسو زړونو کې دی یا پټو یا ویلرا، یحاسبکم به الله، حساب وکي تاسو سره پای باندې الله، یعنی الله تعالی صفات ده. فیغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء، چې حساب کوي نو خواهی دا که چاله سزا ورگئی که معاف کئی، نو بخنا کئی چالا چه خوشی دا اللہ، سزا ورگئی چالا چه خوشی دا اللہ. واللہ علا کل شئین قدیر، اللہ دے پار سبان قدرت والا. اس اسبات رسالت. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، ایمان راڑی پیغمبر، تصدیق کئی پیغمبر پاگا باندی شرح لے گلے شوی دیدتا دو طرفا درب ددنا. والمؤمنون و مومنان کلن آمن باللہ، طول ایمان راڑی پا اللہ باندی، ملائکو دا اللہ باندی، کتابونو دا اللہ باندی، انبیاء دا اللہ باندی. لا نفرقو بین احد من رسولے، او طول وئی منگا بلتون نکو پرمیان دے او تنگا انبیاء دا اللہ کی. طول انبیاء منو زمان پی ایمان دے.
हाँ عمل کو په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هغه اخیری د انبیاء او د خاتم النبیین دی وقالوا سمعنا واطعنا وای دی واورې در منګا اطاعت کو منګا غفرانک نطلب غفرانک وارو منگا بغنا ستانا واربز منگا ویلے المصیر او تاتدیرات للے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اس جہاد و انفاق فی سبیل اللہ چی اللہ جہادوں باغا چاہیے چی طاقت ورکڑی انفاقیوں باغا چاہیے چی اگلے مال ورکڑی تکلیف نور گئی اللہ یو تنلا مگر باندازد طاقت داغ باندی لہا ما کسبت والیہا مکتسبت دل را بدلیا داغ سچ دوکڑ لیو دباندی سزا دا داغ سچ دوکڑ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا وربض منگا منیسا منگا ان نسینا مانا ان ترکنا کبری خودل منگا او اخطانا یا خطاشو منگا زگیرم خطا دن بیا مانا یا وشوا نسینا نسیان بمانا دا ترک ربنا ولا تحمل علينا اسران وربز منگا مبارک بمنگا باندی بوج کما حملته علی الذین من قبلنا لگا چتا بار کڑے پانگ کسان باندې زمنګ نو بخوا لکا غیت احکام شاقو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وربز منگا ما چه پا منگ باندې آغا بوجو چنوی طاقت منگ لپاغی دے باندې آغا بوج را باندې ما چه منگی اوچتوله نشو وعفو عنا عفو کی زمنا واغفر لنا بخنو کی منگتا ورحمنا رحمو کی بمنگا باندی وہ دے دو جملوں کی سلور اور مضامین درامات کی اور ذکر کی بل بقیاس کی انتا مولانا تیز منگا معاون اس بات توحید اور رسالت پہ قیاس کر فانصرنا علی القوم الكافرین امدادو کے زمنگا پا قوم کافرانو باندے جہاد ذکر کر انفاقی پہ قیاس کا صورت ختم کر